چې کله د بچې غیږ کې هیڅ قسم د یره او د غبرهټ خبره به ورته نه کړي چې الله بو دی او خوري دی او هغه دی او دا دی. ځکه که دغه وخت کې ابن قیم رحم الله دی دی ویراو نو دی به د اتیاو کال یو ټول عمر به یریږي. دنه به زړور جوړی، د زړورتوب خبرې به ورته کې، مستونونه اسکار پې وایه، ذکر ورته کوه، قرآن ورته وایه، که په هغې منی نو په دې شي نو منوه. خو داسې خبره کول، داسې عمل کول چې دا ماشوم ویرېږي، یعنې دا ګبراهټ وي د نه بیا نه وځي. نو الله رب العالمین زمونږ د دې ماشومانو سی تربیت وکړي، د دیو غذا د دیو پاللو کې د الله رب العالمین زمونږ د والدینو دا خپل مسؤلیت د رسولو توفیق د الله پاک ورکړي. نن سبا بدقسمتي دا ده چې بچي د الله یو عظیم نعمت دی او الله رب العالمین د انسانانو له الله بچي ورکوي، خو ډېر مور پلار داسې دي چې هغه پیسو ته نعمت وایي، فصل ته نعمت وایي، خپل کالی او سونې ساتي هغې ته نعمت وایي، د هغې پالنه داسې کوي که دی اوده وي نو په هغې نظر وي. خو دا د ګل په شان بچي چې ول الله ورکړي د هغې تربیت او د هغې پالنه، هغې ته نصیحت، دا ورته پردی کار ښکاري. پردی په دغې بنیاد باندې اکثر ماشومان زمونږ بیماران، ناجوړه، جاهلان په قسمه قسم پیتنو کې وغورځېږي. ځکه ابن قیم رحم الله وایي د ماشوم د خوراک خیال ساتئ. که ده نه خوراک قرآن کاو ټول عمر به دغه غاښونه کاږه واږئ، معدې به ټول عمر بیماری. په مړه خېټه خوراک ورکول بچي له دا بچی تباه کول او هلاکول دي. ځکه کې سستیا پیدا شي، کې قمقلتوب پیدا شي چې څومره دا ماشوم دې موړ ساته او بیا دې وږی کو، بیا دې موړ ساته او بیا دې وږی کو، نو دی به معتدله مي، ده کې به قوت مي، ده کې به طاقت مي، دی به هوښیاره مي. نو د دې خبرو اداب دی الله پاک موږ او تاسو ته آسان کړي او زمونږ دا بچي دی الله تقواداره، پرهیزګاره، صالحان وګرځوي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله. چې کله د بچې غیږ کې هیڅ قسم د یره او د غبرهټ خبره به ورته نه کړي چې الله بو دی او خوري دی او هغه دی او دا دی. ځکه که دغه وخت کې ابن قیم رحم الله دی دی ویراو نو دی به د اتیاو کال یو ټول عمر به یریږي. دنه به زړور جوړی، د زړورتوب خبرې به ورته کې، مستونونه اسکار پې وایه، ذکر ورته کوه، قرآن ورته وایه، که په هغې منی نو په دې شي نو منوه. خو داسې خبره کول، داسې عمل کول چې دا ماشوم ویرېږي، یعنې دا ګبراهټ وي د نه بیا نه وځي. نو الله رب العالمین زمونږ د دې ماشومانو سی تربیت وکړي، د دیو غذا د دیو پاللو کې د الله رب العالمین زمونږ د والدینو دا خپل مسؤلیت د رسولو توفیق د الله پاک ورکړي. نن سبا بدقسمتي دا ده چې بچي د الله یو عظیم نعمت دی او الله رب العالمین د انسانانو له الله بچي ورکوي، خو ډېر مور پلار داسې دي چې هغه پیسو ته نعمت وایي، فصل ته نعمت وایي، خپل کالی او سونې ساتي هغې ته نعمت وایي، د هغې پالنه داسې کوي که دی اوده وي نو په هغې نظر وي. خو دا د ګل په شان بچي چې ول الله ورکړي د هغې تربیت او د هغې پالنه، هغې ته نصیحت، دا ورته پردی کار ښکاري. پردی په دغې بنیاد باندې اکثر ماشومان زمونږ بیماران، ناجوړه، جاهلان په قسمه قسم پیتنو کې وغورځېږي. ځکه ابن قیم رحم الله وایي د ماشوم د خوراک خیال ساتئ. که ده نه خوراک قرآن کاو ټول عمر به دغه غاښونه کاږه واږئ، معدې به ټول عمر بیماری. په مړه خېټه خوراک ورکول بچي له دا بچی تباه کول او هلاکول دي. ځکه کې سستیا پیدا شي، کې قمقلتوب پیدا شي چې څومره دا ماشوم دې موړ ساته او بیا دې وږی کو، بیا دې موړ ساته او بیا دې وږی کو، نو دی به معتدله مي، ده کې به قوت مي، ده کې به طاقت مي، دی به هوښیاره مي. نو د دې خبرو اداب دی الله پاک موږ او تاسو ته آسان کړي او زمونږ دا بچي دی الله تقواداره، پرهیزګاره، صالحان وګرځوي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد